الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. سورة الفرقان آية نمبر 41. والمشركان نبي كريم صلى الله عليه وسلم پوری ونه منلو هغه تمام ذرایع د یو پاوی کې پروپاګاندا هم ده چې کله یو سړی د چا مخالفي نو په هغه پسې پروپاګاندا کوي چې د هغې حقیقت نه وي. یو حقیقي اعتراض یو پروپاګاندا دوی دا پروپاګاندا انداز دا چې مزاح باندې جوړ کړو، اشاره به جوړ کړي، څه خبره به نه وه، خو دوی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو په نظر کې د سپکو ښکاره کولو کوشش و، مذاق به د دې خبرو نه جوړ کړو چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولیده اشاره به وکړو، خندل به چې هغه پیغمبر چې ځان ته وایي هغه دا دی. مذاق الله اکبر. بعضې خبره په یو انداز کې پیش کېږي او هغه د مذاق په انداز باندې پیش کېږي. خبره به یوه چې سړی په خبرې پر مذاق کې په خوله کې بدله کړي، هغې نه به مذاق جوړ کړي. هغه پیغمبر چې ځان ته وایي هغه دا دی، دا خبر د پشاړو په انداز باندې خلق وخندي، د ده په حمایت کې به خلک خبرې کوي چې صحیح خبره که دا اوس پیغمبر دی، لکه د نه پیغمبر کېدو څه دلیل پیش کړه، هغه نشته، دا هغه پیغمبر چې ځان ته وایي هغه دا دی. چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیده نو په هغه پورې به مذاق او پشاړي. الله اکبر. د افسوس سره د دین نه لرې خلک اوس هم په دیندارو پورې پشاړي کوي، مذاق کوي چې کله تبلیغان ویني د دین ټیکهداران لاړه، د دین ټیکهداران دغه یا جنت خو د مولیانو لاس کې لري چې چاله ورکړي هغه له ورکړي، څوک ترې وباسي چې هغه ته لرې کړي. داسې قسم خبرې مذاق په انداز. یاد ساتئ مخالفت په خپل ځای دی، بعضې وخت کې مخالفت د سپکوالي ذریعه نه وي، مخالف دشمن ته کېدی شي الله پاک هدایت نصیب کړي دشمن ته، خو چې څوک په دین پورې یا په دیندارو پورې یا په پیغمبرانو پورې یا د هغه په ورثاو پورې چا مذاق کړی دی، پشاړې او پرې کړي دي یا هغو ته سپک کتلی دي، هغو الله د دین نه محرومه کړي دي. تاریخ گواه دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې چا مذاق کړی دی، هغو ته الله پاک دین نه نصیب کړی. هغه کسانو چې کوم کسانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جنگ کړی دی، جنگ
دشمنی کړې ده. تمام زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کړې ده، خو چې پښای او پورې نه دي کړې، مذاق او پورې نه دي کړې، سپکې ورته نه دي کتلې، الله پاک هغه ته دین نصیب کړی. په هغې کې د هغې زنده مثال چې دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې تمام زندگی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې مخالفت او داسې دشمني کړې ده تر آخر وخته پورې، تر فتح مکې پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت دشمن نو دا هغه بیبي هندا سخت دشمنه. تاسو ته معلوم دی حمزه رضی الله تعالی عنه هغه لاش چې ټوکړې ټوکړې کړه، سخت دشمنه کې سخت دشمنه، لیکن د چرته د دې دشمنۍ باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپک نه دي کتلي، دشمنی هم کوله. او د هغې مثال دا و چې کله د ده لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړ، نجاشي باچا د هغې نکاح وکړ په حبشه کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلم، چا د دې خبر ابو سفیان ته ورکړ چې ته خو دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محمد دشمني کوي او د هغه د سر رکول او د ختمولو باندې لګېدلی، او ستا لور هغه په نکاح واغسته. د شبه سوچ کوه، د سوچ نه وروسته یې وویل چې ډېر زیات ښه وکړي، خپل د لور د فیصلې باره کې د دا ویل چې ډېر زیات ښه وکړي، او دا یې وفرمایل چې یو غیرتي سړی په نکاح واغسته. او بیا یې وویل چې ذاک فحل لا یجدع انفه، دا یو داسې نر دی د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې هغه د دشمنۍ په دوران کې خپل تاثرات پیش کړي چې دا یو داسې نر دی چې د ده پوزه چېرته نه ده خړه شي. دا د عربي ماحول چې ده چېرته سپک کار یا سپکه خبره نه ده کړې، کمزوری شی نه دی. نو په زړه کې دومره قدر او دشمني هم وه، دشمني په خپل ځای خو بې قدري ورله نه وکړه. د هغې اثر دا و چې هغه رضي الله تعالی عنه شو، رضي الله تعالی عنه صحابي دی. الله اکبر. او چا چې دشمني پښاړې کړي دي، مذاق یې کړی دی، الله پاک هغه د دین نه محرومه کړي دي. اگر که هغه مسلمان ولې دی، خپل د ایمان نه الله محروم دی چې په دین پورې مذاق کوي، پښاړې کوي. وَإِذَا رَأَوْكَ کله چې دوی تا وویني، إِن يَتَّخِذُونَكَ اندنیسي تا لره إِلَّا هُزُوًا مگر په ټوکو سره، نه کوي په تا پورې بله هېڅ خبره نه کوي مګر د ټوکو د پښاړو خبرې کوي. یو پکې دا خبره ده، أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، دا هغه کس دی چې الله تعالی پیغمبر جوړ کړی دی. پښاړې به کوي چې هغه پیغمبر چې جوړ کړی دی الله هغه دی. نعوذ بالله، پښاړو سره دی. او بیا به خپل منځ کې د خبرې تایید کوي چې موږ ډېر زیات پوه خلک یو، ډېر تکړه خلک یو. إن کاد لیضلنا، قریب وه چې د موږ ګمراه کړی وی عن آلهاتنا، زموږ د معبودانو نه. زموږ ته ډېرې ښوونې نصیحتونه کوله، قریب وه چې موږ یې ګمراه کړی وی، موږ ټول خپل معبودان پرېښی وی او په ده پسې شوی وی. خو هسې الله هغه باندې رحم وکړو چې بچ شو. خبره پوه شوې که نه؟ إن کاد قریب وه لیضلنا، چې دوی موږ ګمراه کړی وی عن آلهاتنا، د معبودانو خپلو نه. لولا ان صبرنا علیها، که چېرته موږ صبر نه وی کړی په خپلو معبودانو، که موږ خپل په معبودانو ټینګ شوی نه وی نو دا اړولي خو خیر شو. الله پاک وسوف یعلمون، زر ده چې دوی ته به پته ولګي حین یرون العذاب، چې کله وویني عذاب، من اضل سبیلا، چې څوک ډېر ګمراه دی د لارې په اعتبار سره. د ګمراهۍ پته ولګي چې تاسو ګمراه نه کېدئ ګمراه.
ارأيت استات خل من اتخذ چچانی ولد الهه خپل معبود هواه خپل خواهش لرا بعض کسان دوی د الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې ته د هغه کسانو ذمہواری پرېږده هغه کسانو ذمہواری پرېږده هغو باره کې ټینشن مه کوه غم مه کوه کومو کسانو چې معبود د هغو خواهش دی خواهش چې څه شی د ده پر لیک راځي د هغې عبادت کوي د خپل خواهش بندګي کوي ته د هغو ذمہواري دا پرېږده د ګمراه دي د دې نه علماء لیکلي دي چې کوم سړی چې کوم خپل د خواهش پرستی کوي که نه خواهش پرستی کوي یعنې چې څه په زړه کې راځي د هغې مني خپل د زړه تمام خواهشات پوره کوي د ده خواهش د ده معبود دی د ده دا خواهش د ده څه شی دی معبود دی بیا د خواهش پوره کولو دپاره هر قسم کار کوي ارأيت استاد خیال من اتخذ چچانی ولی الہ معبود خپل هواه خپل خواهش لرا افا انت تكون علیه وکیلا اتبعی دا غزموار تو دا غزموار نه دا پرد چیزی چی شرط زی ام تحسبو استاد خیال ان اکثرهم یسمعون چی بدوی کی اکثر اوری استاد خیال چی دوی تا تقوی خیل دو اوری او یعقلون یا پوئیگی تو چی دا کومی خبری که یا دو اتفاقی خیلی اوری یا دو پوئیگی اللہ پاک کوئی دسے ندا تو اوری خود دسی اوری پوئیگی پی نا دیو تا دزلا پا وگ ندیخے حقیقت کی دوی دیتا وگ ندیخے دوی مثال دا ساورو دے ساورو زناورو دے ساورے آواز اوری که ناوری او پوئیگی پا خبرہ نہ پوئیگی تو طلب وانا قصہ کی چلا چپلان کی تدس سوال جواب ہوتا ہے اس خبرہ آواز اوریدہ مطلب خود پوئیدل نہیں دیکھا اگر بعض قسم خبرو سر آخر بعض قسم خبرو سر سارے عادت شئی میں پا آغشان آواز سے دل پا غوگو لگی نو تو پتہ لگی چې د دې اواز د ګډو په وخت کې مال دا کار پکار دی لکه قصر ته اواز کې د ودرېدو یا د تلو دا غزي کنه دا شی نه وای دی هغه روان دی د درشتو د تلو د واپس کېدو کنه یوې کوي نو هغه څه قسم مخصوص محدود اوازونه دي چې هغه ورته ته وکړي نو موږ به وایو چې دی په دې پښتو پوهېږي خو هغه نه خپل دغه اواز سره د هغه غوږ عادت شوی دی په هغې باندې پوه شوی دی چې په دې ټایم کې څوک چې شعور خو پکې شته که دغه کار دپاره الله پیدا کړي نو د محدود اوازونو باندې هغه پوهېږي په دې خبره نور د هغې مطلب خو دا نه شو چې دلته سړی کتاب راولي سبا پوه پرې چې دی پوهېږي پوهېږي خو نه که ام تحسبوا استاد څه خیال دی ان اکثرهم یسمعون چې دوی کې اکثر اوري او یعقلون یا پوهېږي الله پاک دوی دا نه اوري نه پوهېږي ځکه دوی ته غوږ نه دی انهم ندی الا کالانعام مگر بشان د څاورو دي بل هم اضل سبیلا بلکې زیات ګمراه دي د څاورو نه په لاره کې الله اکبر دا ټول کې خطرناک فیصله ده الله طرف نه چې کوم کس په دین روان دی هغه خو صحیح انسان دی اشرف المخلوقات دی هغه د فرشتو نه اوچت دی کوم کس چې په دین روان دی د الله حکم او د پیغمبر په طریقه باندې روان دی د مقام د فرشتو نه هم څه شی دی اوچت اشرف المخلوقات د تمام مخلوقات کې د انسان نه الله پاک غوړه بل څوک نه دی پیدا او چې کله د انسانیت نه راوغورځېده د دین نه راوغورځېده د دین پرې خو د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې نه دی روزردان شو نو الله پاک وایي چې دی د څاوري نه هم لاندې دی ذلیل دی انهم الا کالانعام دا پشان د څاورو دي څاورو بل هم اضل بلکې څاورونه هم ناکار دي څاورونه ناکاره په دې چې څاورې به الله د قیامت پر ورځ جهنم ته ورځي او دو ورځي نو څوک ناکاره شو ناکاره
الله اکبر. نو پته ولګېده چې د انسان او د نور حیواناتو د اشرفیت اشرفوالي د غوروالي هغه تمیز چې دی هغه په دین کې دی. څومره سړی په دین باندې و دومره په دې کې انسانیت راځي. انسانیت دین پورې تړلی دی. که دین ته لرې کړي نو انسان نه انسانیت وځي او چې انسانیت دې ور دی بیا ځوری پاتې شو. د سره بیا صرف د خپل خواهش پوره کولو او د خپل د بچو او خپل د ګېډې غم دی. بس خپل خودغرض ذاتي امراض باندې دی مشتمل شو. بیا هم یو ځوری شو. هلکه یو پیشو ده پیشو هغه خپل ګېډې غور کوي که نه کوي؟ خپل د بچو غور کوي کوي او د هغو نه شر دفع کوي دفع کوي. پیشو بچو ته څوک ناشنا چیزیں ځي او پیشو کې حمله کوي بچو حفاظت کوي. دغه شان د هغوی لپاره د کور انتظام کوي د سوري د پټ محفوظ ځای د اوسېدو انتظام کوي چې هغې باندې باران هم نه لګي او هغه ګرم هم وي په موسم اعتبار سره. د دې ټول غور هغه کوي. دغه شان تمام حیوانات واخله هغه خپل د بچو غور کوي. مرغۍ خپل د بچو غور کوي. د هغه لپاره د کور خصمانۍ غور کوي. د هغه لپاره د خرچې غور کوي. خپل د ګېډې غور کوي. خپل د بچو غور کوي او د هغو د کور غور کوي. چې انسان هم دغه مقصد شو چې د خپل د ګېډې غور کوي. د ده تمام تر سرکل چې دی محور د ده ګېډه ده او د ده خپل بچي دي او د ده خپل کور دی او د ده خپل عزت ورنښتی دی چې د ده محور دا شو. د دې څه شی شو دی خو د څوری او ټکي به څه فرق پاتې شو. او علی الاسف په صد افسوس سره دا خبره چې تقریبا 80-90% انسانان مسلمانان هم په دې محور د ګرچتر دي. هغه د حیواناتو کار شروع کړی چې د دین خبره ورته کوي. دا خو د ملیانو تبلیغانو کار دی امیرانو کار دی. تمام تر دومره پورې خپل هغه ذهن سازي داسې شي ده چې د ده ذهن ته دا خبره ننوتې ده چې زما مقصد دا دی چې ځانه ګټم او خپل بچو له پیدا کوم او خپل د بچو تعلیم وکړم. هغو دغسې وشي د هغو زندګي د ابتدا نه واله بچي د ماشوم د شپږو اوو کالو نه د هغه سلسله شروع شي چې جوړ شي پورته لاړ شي څه شی به درته جوړ شي څه چل به وکړي څه به خورې زندګي به دې ښایي فیوچر به دې ښایي تعلیم وکړه دا چل وکړه هغه چل وکړه. په دې سلسله باندې د هغه ذهن دا جوړ کړی دی چې ته ښه تعلیم وکړي چې ښه جاب به درته میلاو شي چې ښه څه شی به ښه زندګي به تېروي خپل د بچو به ښه زندګي دا یو سلسله په خپله روانه ده. چلېږي ځناور د حیوانات دي. اوس په کوم الفاظو باندې انسان نامسلمان پوه کړي چې مسلمانه ته یې دې شي نه پیدا کړی. ته الله دنیا ته د دې څیز دپاره نه رالېږلی دا کوم کار چې شروع کړی دی. کنې بیا په تا کې په حیوان کې څاوري کې څه فرق شو؟ هغه تا نه ښکلې خصمانه کوي. مفتی شفیع رحمه الله لیکلي چې نه مولانا زکریا رحمه الله غالبا هغه لیکلي چې دا توتکر کې نه دي جومات ته د دوی په دې بچو باندې یو قسم مرض لګي زړی په بعضو بچو باندې د هغه زړي دپاره علاج یو قسم ګټه ده ګټه وړه غوندې ګټه ده. هغه ګټه راوړي د دوی سره په دې جاله کې څو ورځې کېږي نو د هغې نه د دوی دغه مرض په دې ګټې سره دفع شي. دا ګټه په پاکستان کې نه میلاویږي. دا توتکر کې د پاکستان توتکر کې د هندوستان نه راوړي او بچو باندې هغه محسوس کړي چې دوی باندې دغه زړی دی نو بیا د دې ګټې لپاره سفر وکړي هغه ګټه راوړي د هغه ځای نه د بچو سره کېږي هغې سره الله پاک هغه جوړ کړي. هغو نو پته ولګي چې زموږ نه بې زیات هغه پوه دي ډاکټران هم دي خپل مناسب علاج کولی شي. زموږ د زندګۍ مقصد دغه دی چې وګټه ځان وګټه څه چل وګټه خپلو بچو له وګټه خود غرضي او لالچ ماده پرستي دغه انسانیت شو. الله پاک وایي چې د دوی مقصد دغه دی ان هم الا کالانعام نه دي دا مګر څاوري دي څاوري دا خو څاورو کارونه شروع کړی دی. سهار نه تر ماښامه د خپلې ګېډې خور دی خپل د بچو غور دی خپل د کور غور دی دا فکر دی سره دا غم دی سره او د بچو هم د آخرت غور نه دی د دنیا غور دی. ان هم نه دي الا کالانعام دومره پورې زموږ ذهنیت کمزوری شو
دومره پورې کمزوری شو چې د مسلمان سړي نه دا مې واورېده چې هغه بیان کو تقریر کې او پروګرام کې خطاب کوي غټ وزیر دی څه شی دی هغه دا بیان کوي چې زموږ اوس ماشومان له کلاس کې کتاب ورکوم کتاب ورکوم موت کا منظر کتاب ورکوم موت کا منظر ورکوم چې دا هغه مطلب دا دی چې وای خاندل هغه ځان مو خاندل خلک مو خاندل چې د مرګ نه وروسته به څه کېږي د خدای مسلمان له ماشومان دې لپاره راغلي دي چې ته د مرګ نه وروسته خبرې کوې د مرګ نه مخکې معامله موږ ته پرته ده ته اوس د مرګ نه وروسته خبرې ځان دومره ذهنیت جوړ شوی چې هېڅ چا دا ونه وایي چې دا ته څه وایې بلکې ټول عجیبه خبره کړه د مرګ منظر ته ماشومان له ورکړي د مرګ نه وروسته به څه کېږي هلکه موږ د مرګ نه مخکې فصل شوي یو ته د مرګ نه وروسته خبرې کوې دا د مسلمان خبره انهم ندوی الا کلنام مگر پشان د څورو دی بل هم اضل سبیلا بلکې زیات گمراه دي د دوی نه پلار کې واذا راوك كل شيء تعالى يتخذونك نني ستالر الا هزوا مگر پټو کو سرا هذا الذي ادا هر کس دے باث الله رسولا چې الله پیغمبر جوړ کړی دی را لګلې دی ان کاد لا يضلنا قريب وجمږي گمراه کړی وي عن الهاتنا دخل معبوداننا لولا ان صبرنا عليها کچتم صبر نه کړی په خپل معبودانو باندې وسوف يعلمون زرد شدوی تبپدو لگی حين يرون العذاب چکلوین عذاب من اضل سبیلا سوک دیر گمراہ دے دلار پیدبار سرا ارائیت استات خیل من اتخذ چاچ جوڑ کو الہو معبود قل هواه قل خواهش لرا افا انت تکون علی وکیلا ایتوی داغ زموار ام تحسبوا یستات خیال دے ان اکثرهم یسمعون چی دوی کی اکثر اوری او یاقلون یا پوئیگی دسن دا انهم ندی دوی الا کل انعامی مگر پشاند سارو دی بل هم اضل سبیلا بلکہ دیر گمراہ دی دلار پیدوار سرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على محمد وبارك وسلم